ساګ چې دي دا هم ګران کا ځکه چې وایي ما په مخه وایي دا ساګ ارزان دي وایي زما پلار په مخه ساګ راوړي وایي دا خېټه راله شنه کړه بل ګران که او د هغې نه پس یې 15 روپۍ ته کمې کړې نو ډېر د شرم خبره ده چې دوی دا خبره هم کوي چې موږ د 15 کمې کړې پکار چې دا خبره دا اعلان او دوی کولی نه څنګه حکومت په دې وخت کې د الیکشن نه څخ دي هغه په دې وخت کې څونه جماعتي حکومتي پارټۍ نه چې هغه کې یو قسم دا نه غواړي چې اوس الیکشن وشي ځکه هغوی ته پته ده چې هغوی د عوامو سره د غریب ولس سره کومه لوبه وکړه او کوم مهنګایي په صورت کې دغه شان مس ګورنمنټ په صورت کې هر قصه چې ده نو په هغه صورت کې چې د خلک کوم وظف اول غریب سړی مکمل تباہ او برباد شو کم سفید پوش طبقه رسنه میډل کلاس کم خلکو هغه مکمل پرې مهنګایي کې دونه زیات متاثر شوي دي چې د هغوی هم د کم د صبر او پیمانه چې دغه لبرېز شوې ده صورتحال دې حد ته اوس رسېدلی چې خلک اگر عزت ژوند به چې چا تېروه په سپینه جامه کې او ډېر سفید پوش خلکو هغه خلک هم چې دی د هغوی هم هغه لایف سټایل او ټولې کیسې بېعزتۍ طرف ته روانې شوي دي حکومت په دې حالاتو کې نه غواړي چې الیکشن وشي که چېرې الیکشن کېږي نو یو څو ورځې مخکې په پنجاب کې الیکشن وشو هغه ریزلټ ټولې دنیا ولیدو چې تقریبا په هغه باندې 30-35 هزار لیډ باندې هغه وګټو پی ټي آی دا خبرې داسې دي چې دا نه غواړي حکومت او نه کولی شي ځکه چې هغه عوامو ته مخامخ کېدی نه شي اوس دې حالاتو کې به هغه عوامو ته کینی څنګه چې موږ له وټاکي واحد اپشن د خلکو سره د پاکستاني عوامو سره صرف پی ټي آی پاتې شوې ده او دا خلک به شمول اسټبلیشمنټ څونه خلک چې دا نه غواړي چې پی ټي آی دوباره راشي د هغې د وجې نه لم لیټ کې الیکشن نه کوي کله یو ډیټ کله بل ډیټ کله یوه بانه کله بله بانه خو بهرحال د دې څښتېدو اخري حده پورې به انشاءالله موږ به چې ځو پی ټي آی به رسي او دا خلک به په الیکشن مجبوره کوو هم د یو سی اوس هم د یو سی خزانې څونه ملګرو چې په دې ننني کنونشن په کامیابولو کې ستړي کړي دا ټولو موږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو هغوی ته خراج تحسین پیش کوو او دا څنګه چې جان صاحب خبره وکړه دا یو آغاز دی د الیکشن کمپین چې کوم اوس انشاءالله قریب دی نو د هغې لپاره او د مخالفینو لپاره یو واضح پیغام دی چې دا د یو یونین کونسل کنونشن او که دغه شان موږ ټوله پارټي متفق یو په پي کې 16 کې NS7 کې نو بیا خو ظاهره خبره نورو پارټیو هېڅ ګنجایش نشته دی نن چې څنګه تاسو وکتل دا زمونږ د انتخابي کمپین یو سلسله د خزانې یونین کونسل باندې وشوه او تاسو څنګه وکتل دا په یو ډاګه کې د خزانې یونین کونسل په سطح باندې یو عظیم الشان ورکر کنونشن وشو دا تعداد چې تاسو یې دا کم خلک چې راله کم عوام چې خپله مینه باندې رالل دا خبره ثابتوي چې را روان انتخاباتو کې به پي کې 16 د پي ټي آی NS7 د پي ټي آی عمران خان په قیادت د بشیر خان په قیادت ورکران ټول متحد دي او ان شاء الله تعالی دا سیټ چې کوم دی دا مونږه د پارټۍ مشرانو له په تحفه کې ورکو دې کنونشن کې چې د یو سی ګوسم او د یو سی خزانې څومره مشرانو څومره ورکرانو چې څومره ستړي کړي دا دومره ښکلی او غټ پروګرام یې ارینج کو هغې ته خراج تحسین پیش کو او په دومره لوی پروګرام په کامیابولو ورته مبارکباد پیش کو نو د دې امپورټډ حکومت د راوستلو ضرورت سعودي ته دا خبره کوو چې نن د ډالر هم دغه حل دی چې 300 ته تقریبا قابو شوی دی او بل طرف ته د پیاز هم دغه حل دی چې هغه د ډالر سره مقابله کوي هغه ځان ته په 260 باندې کیلو دي یو طرف ته ګراني دې حد ته روانه ده چې وړه چې دي نو خلک په قطارونو کې ودرېږي نن هم یو قطار ما ولید دومره خلک ولاړو زه ته نشم ویلی دا ولې دغه او هغه وړه څنګه وړه دي هغه هم تاسو وکتل د دې حکومت د راوستلو پیدا دي دوی مونږ ته وښیي چې د قوم لم دا پیدا ورکړه د ملک لم پیدا ورکړه نو بیا به هم ټیک خبره ده چې د ملک پیدا کړي وې که د قوم فرض کا خواروزار وې نو خیر دی خو د ملک خو به پیدا کړي وې که نه نن د IMF قرضه مونږ ته نه میلاویږي هغه اوس په اسحاقدار باندې څنګه یقین وکړمه شهباز شریف څنګه یقین وکړمه د یقین نه خبره وکړه ده وی عمران خان دې مونږ ته دستخط وکړي هله به ورله قرضه ورکوو او عمران خان باندې یقین دی خو به دغه وزیر اعظم باندې وزیر اعظم خو ته نه شو ویلی خو بهرحال به دغه امپورټډ کس باندې چې دلته ناست دی په هغه باندې یقین نشته او بل طرف ته زمونږ دې بدقسمتۍ ته وګوره چې اسحاقدار د دې نه ته نو هم وزیر خزانه و او زمونږ په سرکاري جاز کې تللی او دا هغه نه چې کله راته نو بیا په سرکاري جاز کې راغی او هغه څومره وخت چې بار پاتې شوی و مفروض پاتې شوی و یو عدالت هم ورته څه ونه ویله FIA والا ورته څه ونه ویله پولیسو ته لاس وانه دیله په سرکاري جاز کې راغی سیده لاړه ولته یې حل په هغه څه اوس بیا وزیر خزانه یم نه لکه وزیر خزانه ته چې د هغه وخت نه تلې او وزیر خزانه وي نو تقدیرې صلاح چې اوس ته بېرته راغلی نو تا څه وکړه وایي زه به د عدل د څو نه راکوزوم د 200 نه بیا ښکته راکوزوم
اوس نن راته یو کس خبره وکړه وی بالکل داسې شوی دی لکه خلک چې لیونی ما زما په خیال لیونی سپی به دې جوړېږي ځکه چې دا خلک چې دي د دې قوم سره چې چا دغه شان غداري کړې ده په دې قوم سره چې چا هم د دې خلاف سوچ کړی دی یا دغه شان غلي دي چې هغه د دې نه د دوی پیسې پټې کړي منیدان ډېرې کړی دی تاسو نن لاړ شئ په دوبۍ کې هغه لوی لوی ټاور چې دي چې کوم کسان په دوبۍ کې پاتې دي د هغوی نه تپوس وکړه خو د اسحاق هغه ټاور راته وښیه هغوی به ته وایي دا دي جوړې کړي دي نو د دې نه خو دوی پیسې ایستلې دي اول ته کې به ځان د هر څه جوړې کړي دي دوی خو خپل بچو له هر څه کتلي دي د دوی د بچو لپاره خو نن په دنیا کې جنت دی خو زمونږ او ستاسو لپاره جهنم جوړ کړی دی ولې چې موږ ته اوړه پکې نه میلاویږي پرون مې یو په سوشل میډیا باندې یو ماشومه جنۍ کته نو هغه وی شهباز شریف هر څه خو دې ګران کړه هر څه خو یې ګران دي هغه خو پرېږده وه وایي زورې ده ته نیسمه وایي دا دغه چې دي دا دغه ساګ چې دي دا هم ګران کا ځکه چې وایي ما په مخه وایي دا ساګ ارزان دي وایي زما پلار په مخه ساګ راوړي وایي دا خېټه راله شنه کړه دا د هغې الفاظ چې ما واورېده نو ما ته وګوره دا ماشومه چې دا دې حد ته رسېدلې ده چې دا ساګونه د اوس ما خدای خلاص کړي ځکه چې هغه ماشوم هغه په دې هم نه پوهېږي چې یاره شکر دی چې ساګ راته میلاو شو نو زمونږ بس بله ورځ په مخکې خلکو ویل ډوډۍ او پیاز به ورسره خیر دی وخورو شوملو ګوټ به پسې وکړو زما په خیال شوملې خو اډو شته نه خو د پیاز هم دغه حال دی چې هغه هم پسې ورک شو ډوډۍ به چېرته بیا مونو نو د ګرانۍ حالات خو دغه دي چې دې حد ته رسولي دي دا هر څه اوس موږ او تاسو دې باندې ګورو چې یو طرف ته دغه حالات روان دي په دې ملک کې چې ګراني به لا نور هم راځي نن چې کوم د تیلو ګراني راغلې ده او اوس بل ور ویل 15 روپۍ هم ته کم یې کړې لکه ډېره عجیبه غونې خبره ده وایي تا 150 روپۍ د یو ګران که 200 روپۍ د بل ګران که او د هغې نه پسې 15 روپۍ ته کم یې کړې نو ډېر د شرم خبره ده چې دوی دا خبره هم کوي چې موږ د 15 کم یې کړې پکاره چې دا خبره دا اعلان یې دوی کولی نه اوس بیرته د دوی سره چې کوم IMF شرایط دي 310 روپۍ یو لیټر چې دی تیل دغې ته به رسوي نو چې دغه ته ورسوي د هغې نه پس بیا دا ګراني چې ده 2-3 میاشتې پس بیا نور هم دلته کې راځي او موږ یې برداشت کولی نه شو دا قوم به راپاڅي په تاسو پسې او ستاسو د ګراوانونو ته به لاس هرته وي خو زمونږ یو خبره تاسو ته کومه د دې نه مخکې چې د عمران خان وخت و نو چې موږ به کله بازار ته ورغلو نو خلکو به ډېره سخته ګراني ده نو هغه سړي به هم دوکاندار به هم ډېرې ردې بدې ویلې او دې ګاهک به مو سره ویلې اوس بیا ګاهک هم داسې په قلاره شوی دی او دا دوکاندار هم په قلاره دی په حساب نه پوهېږو زه خو یم چې هره ورځ بازار ته ځئ نو چې دا نواز شریف او شهباز شریف او زرداري او دا ټول خو کنځلی کېږي که نه دوی ته تاسو هېڅ څوک خو ما په خیال چې غله ته څوک اړو کنځلې نه کوي روغ سړی چې دی نو چې هغه کله غلط کار وکړي نو سړی وایي دا سړی چې دی لکه هغه مړز والا خبره ده وایي مرغۍ خو ټولې پاڅي خو چې کله مړز پاڅي وي خلک وایي که هغه مړز پاڅېد هغه خبره ده چې یاره روغ سړي کله زیاتې شروع کړو نو خلک وایي دا روغ سړی دی ده ولې دا زیاتې شروع کړو د غرونو اډو څوک د سره نه دا سوچ نه کوي دا فکر یې نشته چې دا غل چې دی دا به چېرته صحیح کار وکړي د دې وجې نه زمونږ د ذهن نه دا خبره وتې ده چې مونږ د ګرانۍ خلاف هم چېرته راوځو خو د ګرانۍ خلاف به راوتل غواړي دا اکبر باچا لټان د ځان نه جوړو چې وایي چې یاره بس وویسو او زما لپاره اوس هم ووایه چې بس ویسو ځکه چې زه دا خبره هم نشم کولی قوم چې کم قوم الله تعالی فرمایي کم قوم چې په خپل حالت نه بدلی مفهوم یې داسې دی چېرته هم الله تعالی دغه حالت نه بدلی تاسو مونږ چې خپل حالت په خپله نه بدلو نو د الله تعالی به زمونږ حالت څنګه بدلی په افغانستان کې چې نن کوم حالات وو او نن امریکا تله د هغې دپاره د عمران خان صاحب چې کوم پروګرام و هغه دا و چې نن به زمونږ د وسطي اشیا سره د دغه ملکونو سره نن تجارت شروع وی نن به زمونږ ایکسپورټ چې دی چې هغه به مخکې څومره و د هغې نه به دوچن وی نن د هغه ځای نه به د امپورټ چې راتلی نو زمونږ به هغه شی چې زمونږ خاص ضرورت وی او په ارزانه بیې باندې وی هغه به دلته را رسېدی دا لار چې و د افغانستان دا لار به مونږ ته ازاده وی ولې چې هغه خارجه پالیسي داسې جوړه کړې وه چې د افغانستان د دې طالبانو سره یا د دې اوسني حکومت سره هغوی دغه سوچ و چې مونږ ورسره دوستانه تعلقات دي عزتمندو زموږ سوچ دغه و چې یاره په دې ملک کې ترقي دې وشي روزګار دې راشي هغه ټولې خبرې چې دي د دې لپاره یو امپورټډ حکومت راغی چې لکه دا سړی داسې پاتې کېږي او داسې اقدامات کوي او نن د روس نه ارزان تیل اخیستلی کېږي غنم ارزان اخیستلی کېږي ګیس ارزان اخیستلی کېږي نو سهار له خو چې دا ملک ترقي کوي زمونږ به پکې صحیح
دا خلک وایي زموږ به پکې ویسه وي نو موږ ستاسو دپاره خبره نه کوي خپل سوچ دی خپل سوچ راغستی دي خپل ذات راغستی دي او یو څو کسان زر کسان په شمار نه دي دا ټول کسان چې راجمع کړي دا زر کسان نه دي وروره خو د زرو کسانو په 22 کروڑ 23 کروڑ عوام باندې داسې زورور دي چې نن هغه موږ ناست یو موږ ګوپ نه شو کولی او چې څوک ګوپ کوي لکه څنګه چې عمران خان او د هغه ملګري راپاسي اولو مې مشاهد حسین اورېده هغه دا خبره وکړه وایي عجیبه غونې چا ورته تپوس وکړه د عمران خان صاحب چې دا کوم مقبولیت دی نو ستا څه نظر دی دې ته نو هغه ورته چې مقبولیت همدغې ته وایي چې په 2022 کې هغه لاړه خو خلکو څه چل وکړه ټولې پارټۍ چې دي هغه ورته راغونډې شوې او حکومت یې جوړ کړ وایي تاسو چېرته داسې اورېدلي دي چې اپوزیشن ته ټول خلک راجمع کېږي او په حکومت کې کښېني دا وایي اولنی ځل دی چېرته په تاریخ کې داسې نه دي شوي نن په تاریخ چې دی د هغې ټول لکه نن به یو نوی باب په تاریخ کې لیکلی کېږي چې یو واحد داسې یو کس راپاڅېده چې هغه په اپوزیشن کې و خو د هغه مخالف چې کوم خلک راغونډ شو نو ټول خلک د پاکستان چې څومره پارټۍ وي هغه ټولې پارټۍ را جمع شوې او هغوی حکومت جوړ کړ خلک د حکومت خلاف راغونډېږي اپوزیشن ډېرې پارټۍ الانس جوړوي او د هغوی خلاف جنګېږي او د الټه خبره ده چې کله ته په اپوزیشن کې او حکومت کې څوک راځي او ټول درته یو ځای کېږي نو دلته کې د عمران خان خلاف دا خلک ولې دي د عمران خان خلاف ولې دا سازشونه کېږي دا سازش و دا کوم چې امپورټډ حکومت راته دا سازش و او دا مداخلت مو دا هر څه او دا ولې کېده صرف زمونږ او ستاسو د دې دپاره چې دغه یو څو کسان چې دي چې دا خوشحاله شي او چې زمونږ دغه مونږ غلامان یو او زمونږ سر ټیټي خو خان صاحب دا خبره بل ورځ وکړه چې الحمدلله زه مسلمان یم زما دا سر به د الله نه ما سوا هېچ چاته نه ټیټېږي او ستاسو دا سر به هم نه ټیټو